الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المحسنين صدق الله العظيم. محترمو، دا میاشت د محرم میاشت ده او محرم میاشت د هغې نه 2 میاشتې مخکې ذوالقعده او ذوالحجه او بیا 9مه میاشت د قمري میاشتې کوم ته چې موږ رجب یا ازبرګه میاشت وایو. دې 4 میاشتو ته په قرآني اصطلاح کې او په شرعي اصطلاح کې د حرمت والا میاشتې وي. 4 حرم، 4 د حرمت میاشتې. دې ته په انساني تاریخ کې یو ځانګړی حیثیت میلاو دی. په دې 4 میاشتو کې د بیت الله شریف د حج دپاره سفر کیږي او اوس خو جهازونه استعمالیږي یا ریل ګاډي او بحري ګاډي او د ځمکې ګاډي استعمالیږي، خو پخوا زمانې کې به پیاده سفر وي یا به د اس او د قچر سورلیانې وي. نو په دې وجه د حج سفر به کم از کم 2-3 میاشتې اخیستې. نو دا د حج سفر کې ذوالقعده او ذوالحجه د تلو او د حج د کوونې او بیا د محرم میاشت بیرته د نوي کال آغاز چې دی، نو په دې کې به د حج نه واپسي ممکن شو. او بیا ازبرګه میاشت چې ورته موږ وایو یا رجب ورته وایو، په هغې کې به خلک بیا عمرې له به سفرې کولې، نږدې خلک. په دې وجه باندې د الله تعالی په خپل حساب باندې موږ ته پته نه لګي، خو حکمتونه پکې هسې ظاهري چې موږ ته څه ښکاري. نو ما پکې یو حکمت ووایو چې کیدای شي چې دا هم پکې یو حکمت یو وجه 4 میاشتې د حرمت دی. الله تعالی فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. د الله په نسبانې د الله په حساب 12 میاشتې دي. منها ابدا په هغه ورځ باندې یوم خلق السماوات والارض، په کومه ورځ چې الله ځمکه او اسمان پیدا کړي او په هغه ورځ د حساب لګولی چې د دې دنیا دا نظام د ورځې شپې او د میاشتو دا به 12 میاشتې او د هغې نه به کال جوړېږي. منها 4 حرم، په دې کې 4 میاشتې چې دي نو هغې ته د عزت او د احترام محترمې میاشتې ورته وایي. ذلک الدین القیم، الله وایي سیده حساب هم دقه دی چې د میاشتو حساب 12 دی او دقه د سپوږمۍ په حساب باندې د 12 میاشتو حساب دی چې 4 پکې د عزت میاشتې دي. فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ. یعنې په دې کې د امن ته نقصان مه رسوئ. خلکو به په یو بل باندې حملې کولې، شوکې به یې کولې، ډاکې به یې کولې، جنګونه به یې کول، د هغې په ذریعه به یې د یو بل مال لوټو، دغې ته به یې جنګ او دغې کاروبارو. نو الله تعالی فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې کې په ځان ظلم مه کوئ، بدبني مه خپروئ. وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة، او کافرو ته یو نسبت کوئ، خپل پردی پکې نشته، ټول یو شان کافر دي. چې څنګه تاسو ته یو دي دغه شان ورته یو شي. واعلموا ان الله مع المحسنین، او یریږه مه چې وسایل کم دي، د الله مدد در سره دی، د الله مدد د مخلصینو سره دی، نو یریږه مه، غمجن کېږه مه. دی وخت کې د آیت د شان نزول په ځای باندې د دې وخت چې کوم
بنیادی مسله ده، په هغې باندې یو څو خبرې کوم. الحمدلله زمونږ د علاقه د ذلدیر یا د ملکن ډیویژن په دې کې دا مسایل کم دي، خو بیا هم چې کله خلک د دې د ګوند نه وځي نور د ګوند ته لاړ شي، یا سوشل میډیا ده، د سوشل میډیا په ذریعې باندې اوس هر کور ته دا کلیپونه رسي، نو په دې وجه باندې د خلکو ذهنونه تشویش کې غورځېږي. نو د آګاهۍ په طور باندې یو څو خبرې به وکړو. یوه خبره چې هغه زمونږ په دې دور کې اوس جوړه ده، هغې ته وایي دا د محرم میاشت ده او حسنیان ورته وایي دا د حسنیانو میاشتې دي. حسنیانو میاشت ورته ولې وایي په دې کې امام حسین چې دی نو هغه شهید شوی و، نو د هغه سره متعلقه بلا رسمونه رواجونه د دین عیسه ګرځولې او خلک هغه خپل دین عیسه ګڼي. نو چې په دې لږ پوه شو چې دا د حسنیانو میاشت ده که نه دا د محرم میاشت ده، محترمه په څه بنیاد باندې ده؟ یوه. دویمه دا چې په دې کې کم اعمال داسې دي چې هغه سړی کوي نو ګنې د الله تعالی رضا به پرې حاصله شي، او کم کارونه داسې دي چې هغه په دې میاشت کې یا په دې کې د رسم و رواج په طور باندې خلکو د شریعت حصه ګڼلې ده او د شریعت سره د لرې هم څه تعلق نشته. او څلورمه خبر به دا زده کړو چې دا په دې دور کې چې خلک دا بدعتونه شروع کړي دي او د دې بدعاتو په وجه د دې رسوماتو په وجه باندې د مسلمانانو یو لوی اجتماعیت دوغی شوی دی. د دې اصل وجه څه ده؟ لنډ به په دې څلورو خبرو باندې به باسو. اولنۍ خبره چې ده نو هغه دا چې ما تاسو ته ووایي الله چې کله ځمکه اسمان پیدا کول په هغه وخت یې ورسره د 12 میاشتو حساب مقرر کړی او د هغې ورځې نه 4 میاشتې پکې محترم دي، یعنې دا الله تعالی د احترام ګرځولي دي. په دې کې زمونږ او ستاسو د مرګ او د ژوند هېڅ تعلق نه دی پاتې. الله قرآن کې وایي په کومه ورځ چې یوم خلق السماوات والارض، په هغه ورځ باندې الله تعالی منها 4 حرم 4 میاشتې پکې د عزت ګرځولي دي. هغه 4 میاشتې مونږ ته یاد دي او که چاته یاد نه یاد یې کې. یو ته وایي د لوی اختر میاشت ذوالحجه، یو ته وایي د لوی اختر نه مخکې هغې ته میانه وایي که څه ورته وایي هغه میاشت، او بل ته دا مونږ چې ورته سنیان وایو محترم محرم میاشت ده، درې میاشتې ده، او یوه د رجب یعنې د زبرګې میاشت. دا د عزت میاشتې الله تعالی په خپله باندې محترمې ګرځولي او په دې کې ویلي فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې کې په ځان ظلم مه کوئ. نبی پاک محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دې باره کې فرمایلی و چې کم خلک په دې میاشت کې روژه نیسي، نیک اعمال کوي، یو روژه ونیسي، نو د دې روژې نیول چې دي نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو کال پاړ کې نفلي روژو پاړ کې ثواب ول الله تعالی ورکوي. داسې محترمه ده چې په دې کې نیک اعمال یعنی یو روژه نیول چې دی هغه پکې یو کال د میاشتې پاړ کې ثواب الله تعالی ول ورکوي. او چې کله اسلام کې دا روژه نه و فرض شوي، روژه خو د هجرت په 2م کال باندې فرض شوي، اول نه وه. په مکه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله تېرول د روژې فرضیت نه و، خپل شوق باندې نیول چې دي نو هغه د محرم دا یوه ورځ چې و نو دا رواج و. نو بس چې د روژې فرضیت و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ملګرو به د محرم میاشت کې دا یوه ورځ د 10مې دا به یې نیوه، خو څه حکمت او فلسفې پکې نه وي معلوم، د الله تعالی حکم نوی نه و راغلی. نو چې کله بیا د روژې حکم د فرضیت راغی په 2م کال د هجرت کې د غزوه بدر په موقع باندې، اول دی الله تعالی ووایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، او بیا ووایي چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، بس اوس به روژه نیسي. او کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نو فرض شو در باندې، نو د هغې نه وروسته بیا روژه فرض شو. نو چې روژه فرض شو نو بیا د محرم د میاشتې متعلق د دې یوې روژې متعلق به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی که څوک روژه نیسي هم د ثواب کار دی او که نه نیسي نو هم څه ملامتیا پې نشته، ځکه اوس فرض رال چې فرضیت راغی نو د هغې نه وروسته اوس د محرم د 10مې هغه موقع ختمه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل چې په آخري وخت کې د هجرت د خپل وفات نه مخکې کال کې یو ځل یې وکتو نو د یهودیانو ډېر زیات اهتمام کوو په هغه وخت کې. نو تپوس یې وکړو چې هلکه دا د یهودیان دا روژه ولې نیسي د محرم د میاشتې؟ د روژې دا میاشت خو موږ نیسو، الله حکم کړی چې کتب علیکم الصیام، او یا دا چې قرآن پکې نازل دی نو بس احترام یې دی.
خو دا یهودیان دا ورځ ولې روژه نیسي؟ یهودي نه تپوس وکړو عالم نه چې تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغه ورته یره جي تاسو خو دا ډېر تاریخي ورځ ده. ویل څنګه تاریخي ورځ ده؟ دا 10مه د دې میاشتې دا 10مه. ویل دا خو په دې باندې ډېره زیاته تاریخي ده چې په دې ورځ باندې الله تعالی موسی علیه السلام د فرعون د حکومت نه خلاص کړو. د یو ظالم حکومت نه د نجات یوم نجات دی دا زمونږ. نو پیغمبر علیه السلام خپل ملګرو ته ویل ښه دا د موسی علیه السلام د یوم نجات دی. نو موسی علیه السلام زمونږ ډېر خپل دی که د ډېر خپل دی؟ نو لهذا موږ به هم نیسو او دوی یوه روژه نیسي موږ به ته یوه مخکې بل هم نیسو. سږ کال خو هم دا یوه نیولې خو کال لکه موقراله نو زه به ترې مخکې نیسم او یا وروسته نیول. مخکې ته پیغمبر علیه السلام وویل نو مخکې افضل ده په نسبت د وروستنې باندې. بهرحال د روژې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان وکړو. په دې وجه باندې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا تاسو واورېده. یوه وینا دا چې من شاء څوک چې غواړي نو فلیصم روژه دې ونیسي او که څوک نه نیسي نو نه دې نیسي. او د موسی علیه السلام د یوم نجات خبره پکې راله. خو بیا چې کله موږ تاریخ ګورو په تاریخ کې بلا واقعات په دې میاشت کې شوي دي. مثلا انساني تاریخ کې د آدم علیه السلام د پیدا کېدو چې کومه ورځ جوړه ده نو هغه هم دقه 10مه ده. د جمعې ورځ وه دقه ورځ وه. بني اسرائیلو چې کوم تاریخ دی هغه تاریخي واقعاتو کې ګوري د آدم علیه السلام هم د محرم میاشت ده. او هر تاریخ چې خلک شروع کوي د یو تاریخي ورځې نه شروع کوي. نو الله تعالی چې مخکې ووایي چې یوم خلق السماوات والارض نو آدم علیه السلام هم چې پیدا شه نو د ورځو د ترتیب د هغې ورځې نه الله تعالی ایښودی. نو چې د هغې ورځې نه ایښودی دی نو انساني تاریخ کې د آدم علیه السلام په دقه ورځ باندې د محرم په دې 10مه یعنی په دې میاشت کې د محرم په دې 10 ورځو کې پیدا دی. بیا آدم علیه السلام نه که خیال موي یو خلاف ورزي په جنت کې شوی وه چې ونه نه الله منع کړی و هغه ته خوراک وکړو نو بیا یې توبه وویسته. توبه چې قبولېده نو هغه هم دقه میاشت وه بل کال کې. بیا دغه شانې نوح علیه السلام چې کله طوفان په نوح علیه السلام په قوم راغی او د هغه کشتۍ چلېده او نوح علیه السلام هغه کشتۍ په ځای ودرېده او طوفان کله ختم شو هغه ورځ هم دا وه یعنې د محرم د میاشتې هم دا ورځ وه. دغه شان ابراهیم علیه السلام یوم پیدایش هم دا دی. او چې کله نمرود په اور کې اچو د اور نه خلاص شوی هم دقه دا ورځ وه. د دې نه علاوه فرعون چې کله ډوبېدو موسی علیه السلام بچ کېدو هم دغه ورځ وه. یونس علیه السلام چې په کومه ورځ د مئی د ګېډې نه بیرته راوتی روغ رمټ هغه ورځ هم دقه وه. ادریس علیه السلام چې الله تعالی اسمان ته خېجولی دی هغه هم په دغه تاریخي ورځ باندې ده. ایوب علیه السلام 18 کاله بیماري کړې وه د کینسر به ورته ووایو. د ایوب علیه السلام بیماري قرآن د هغې د بیمارۍ او د هغه د استقامت قصه کوي نو دا به څه قسم بیماري وه. 18 کاله بیماري کړې وه خو چې په کومه ورځ روغېدو هغه هم دقه ورځ وه د محرم دقه ورځ وه. دغه شانې سلیمان علیه السلام ته چې د داود علیه السلام نه وروسته تخت میلاوېدو او تخت نشیني یې کوله هم دغه ورځ وه. داود علیه السلام متعلق قرآن کې راځي چې داود علیه السلام نه څه داسې یو کار وشو چې الله تعالی د هغه صفت کوي داود علیه السلام فورا راوګرځېد توبې وویسته نو هغه توبې چې ایسته هم دقه ورځ وه. او قیامت چې کله قایمیږي نو هم دقه ورځ به. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. د الله په نسبت باندې بهترین روژه د محرم د میاشتې دا روژه ده چې د محرم په میاشت کې ونیول شي. ما درته مخکې وویل چې کوم ملګري مخکې راغلي وو د عزت دغه څلورو میاشتو کې د محرم د کال اولنۍ میاشت ده اولنۍ. او په قرآن کې چې موږ کله دا لوستلي دي چې یاره انا انزلناه فی لیلة القدر د قدر شپه ډېره زیاته بختوره ده. نو ګوره تاسو هلته وګورئ هلته هم د قدر شپې دپاره هغه 10 ورځې د اعتکاف کې پیغمبر علیه السلام به کېناستو هغه 10 ورځې. دغه شان ورپسې بیا د ذوالحجې د 10 ورځو ته حساب وکړه هلته هم د روژو فضیلت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مقدس مکه باندې بهترین ورځې د دې 10 ورځو د ذوالحجې نه چې په کوم کې حج کېږي د دې نه بهترین نشته. چا تپوس وکړو د الله پیغمبره چې دلته سړی روژه نیسي تاسو وایئ چې د ډېر ثواب دی پکې. څومره ثواب دی پکې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ډېر زیات ثواب دی پکې. نو پکې هغه تپوس کوي چې د جهاد نه زیات ثواب دی هغه ورته یو د جهاد نه پکې ډېر ثواب دی. البته چې یو سړی جهاد له لاړ شي پیسې مې ورسه ویسي او بېرته رانشي ته شهید شي نو د شهید مقام ته خو څوک نشي رسېدی خو د دې نه علاوه دونه لوی ثواب والا. نو شهر الله المحرم
او بیا دا چې د یو کال روژه ورته د یو روژې په سر د یو کال ثواب ورته میلاویږي. دا ټولې ورځې چې موږ وویلې د دې غرض مې دا دی چې دا ولې دومره اهمیت و، یعنې دا د محرم د میاشتې دا 10 ورځې، د ذوالحجې د میاشتې هغه اولنۍ 10 ورځې، او د روژې د میاشتې اخرنۍ 10 ورځې. دې ته چې کله تاسو ګورئ نو په قرآن عظیم الشان کې الله تعالی یو دی کې قسم خوري والفجر وليال عشر، 10 شپې. نو هغه 10 شپې په دې درې واړو میاشتو کې بېلې بېلې راځي او د هر یو ځان له ځان له اهمیت دی. خو د دې محرم د میاشتې چې کومه 10مه ورځ ده د هغې متعلق مې د تاریخي وجه وویله چې خو کله چې امام حسین شهید کېده نو په دې ورځ باندې هغه هم شهید شوی و. نو ګوره څونه واقعات، 12 واقعات ما تاسو ته وویلې. او بیا چې کله دا سیرت النبي راوالی که نه، سیرت النبي، نو په دې سیرت النبي کې غزوه خیبر په دې ورځ باندې ګټه مسلمانانو الله ورکړې ده. د قادسیې جنگ په دې محرم په دې 10 ورځو کې شوی دی. د طاعون مشهوره بیماري چې ده نو په دې کې راغلې ده. معاویه رضی الله عنه چې په شام کې حکومت مستحکم کړی نو په دې ورځ باندې وه. دغه شان مصر الله تعالی چې فتح کړی نو دې ورځ د اولنۍ 10 ورځې وې د عمرو بن عاص په قیادت کې. عثمان رضی الله عنه چې کله خلیفه کېدو هم دا ورځې وه. او حسین علیه السلام چې کله شهید کېدو د مسلمان حکمران د لاسه نو هغه هم دا ورځ وه. نو په دې وجه باندې دا دونه لوی تاریخ درته چې ما ووایو دا په دې باندې چې ستاسو په ذهن کې راشي چې دا ورځ د عاشورې یا د محرم دا میاشت د 10 ورځې یا د دې میاشت کې دا څونه سرګرمیانې چې خلک د فضیلت یادوي دا د امام حسین د وجې نه بلکې دا د وخت نه د الله تبارک وتعالی د دې په پس منظر تاریخي پس منظر کې چې دی د 19 انبیاو د 19 پیغمبرانو هغه تاریخي واقعات مې درته وویل. اوس په دې میاشت کې چې مونږ او تاسو زمونږ زه خبره لږه په قلاره کوم تېزه نه یم ځکه چې په دې معاملې کې سړی جذباتي کېږي. لږ د امام حسین نوم چې کله اوري لږ جذباتي کېږي. نو زه وایم چې لږ زما خبره په قلاره وشي او داسې تاسو اورئ نو چې په هغې باندې پوهه هم شئ. ولې خلکو دا د امام حسین سره وتړله؟ دا دونه لوی د 19 پیغمبرانو د تاریخ پرېښودو او صرف د امام حسین سره خلکو وتړله. زموږ پښتانه هم ورته حسنیانو میاشت وي او اوس خو د الله فضل له علماو په دې ډېر کار کړی دی په دې علاقو کې. خو بهرحال پخوا به خلکو وې دا چې د حسنیانو میاشت دی، ملډیګان دي، دا چې کوم دی د شربتونو ورځ دی، دا چې کوم دی د چورۍ ورځ ده، دا چې کوم دی اخیره چهارشنبه ده، دا لومبۍ خور ده، دا دویمه خور ده، او دا مختلفې جمعې او تلینونه به یې کول. 10 ورځې یوه میاشت به یې د محرم په غم کې تېره کړه، 10 به یې پسې د سفر یې تېرې کړې. او بیا د هغې نه زموږ په دې علاقو کې په دې مړو پسې د مړي دغه کولو د هغې د غم د پاللو دپاره جمعه ځان له جوړه شوه او تلین دغه پسې ځان له جوړ شو. دا 40 کلیز هغې ته څه وایي څلوېښتي پسې ځان له جوړه شوه او بیا پسې تلین راتلونکي کاله پورې دا پسې ځان له جوړ شو. دا ټول د امام حسین د دغې شهادت نه وروسته بیا خلکو په څه طریقې باندې په دین کې عجیبه عجیبه شیدونه راوویستل. زموږ په پښتنو کې رواج شو جمعه په مړي پسې وکړه، ها جي اوس پسې څلوېښتي پوره کړه ځکه چې امام حسین پسې شیګان کوي. دغه شانې اوس پسې تلین پوره کړه چې کوم د راتلونکي کال یې وکړه. دا ټول چې بدعات خرافات دا د هغې شیګانو د هغې رسم و رواج د وجې نه رالل. دا رسمونه رواجونه په منځ کې چې جوړ شو نو دا په هغې شیګان چې دي نو هغې د ځان دپاره دا مستقل د دین یې څه وګرځوله، یو یې څه وګرځاو. واورئ ولې دا ضرورت ولې راغی چې خلکو د امام حسین سره داسې وشوه؟ تاسو ته زه تپوس وکړم چې لږ رایښ شي. د اولني خلیفه څه نوم دی؟ ابوبکر. او د دویم عمر رضی الله عنه، د دریم عثمان، او د څلورم حضرت علی رضی الله عنه. دې څلورونو په شریکه باندې 13 کاله حکومت کړی. د 2 میاشتې کم 13 کاله حکومت یې کړی. او د 13 کاله حکومت ته خلافت راشده ورته وایي په اسلامي تاریخ کې. یعنې دا هغه سنهره دور دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکومت نه وروسته د مسلمانانو په تاریخ کې یو تاریخي دور حکومت دی د عدل او د انصاف او د فراواني د رزق او د اسلامي جغرافیې د ډیروالي او د سلطنت د وسعت چې دی نو دا هغه سنهره دور دی. چې کله دا 13 کاله تیر شو نو په دې 13 کاله کې د حضرت علي د وفات نه وروسته رضی الله عنه دا غزوې د امام حسن په هغه باندې خلکو اتفاق وکړو خلیفه بدایي. خو د مسلمانانو یو ګورنر د شام امیر معاویه په نوم باندې صحابي رسول له دواړه صحابه دي. د هغه مضبوط حکومت و، د هغه فوجي او د هغه سیاسي بصیرت ډېر مضبوط و. نو امام حسن د هغه سره جوړه داسې وکړه
چې بس زه خلافت پرېږدم ته خلیفه شوې. ځکه چې مخکې جنګونه شوي بیا به هم جنګونه کېږي نو خلافت یې پرېښود. امام حسن خپل خلافت پرېښود او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو 20 کاله حکمران پاتې شو. 13 کاله خلافت راشده وه او 100 کاله پسې امیر معاویه حکمران پاتې شو. خلف کلاو کې وکړی 20 کاله تپوس نه ځکه کوم چې لږ دماغ هم برابر یا سیده شي ونه وایي چې مولوي صاحب خبره وکړه ډېره خبره یې وکړه. یاد یې کړه څوک دې دوکه کوي نه. 20 کاله حکومت یې چې وکړو نو مضبوط حکومت د امیر معاویه د سیاسي بصیرت نه ډک او مسلمانانو ته مضبوط حکومت یې ورکړی چې چاړک نه شو وهلی. معیشت مستحکم، جغرافیه چې ده نو هغه په جغرافیایي حدود سرحدات چې دي هغه مضبوط. نو څه مشرانو هغه له یو تجویز ورکو چې اوس خو ته اخري عمر دی، اوس که بیا د خلافت د اوټونو ورځې راشي تاسو ګورئ که زموږ ښه روغ حکومت وي خو چې اوټونه راشي د اوټونو ورځې راشي په دې خلکو کې څه چل وشي څه چینجي منجي را پیدا شي بیا هر سړی کافر هم دی، هر سړی چې کوم دی غدار هم دی، هر سړی چې دی نو هغه ملک دشمن هم دی، بیا هر سړي ته خلک د شک په نظر باندې ګوري. نو هغه وایي دا که داسې شي خو خبر ورانېږي نو ته داسې کار وکړه پر خپل ژوند باندې یو سړی مشر کا او د ځان سره وچلوه. او بیا ورته دا تجویز هم ورکړو مغیره بن شعبه چې که دا ستا د زوی یزید شي په ده کې هم څه صلاحیتونه شته دا به ټیکي. اوس دا کار ټیک وکړو هغه یا غلط یې وکړو خو کبار صحابه کرام چې وو هغې د دې نه مخالفت وکړو چې نه دا کار به نه د مسلمانانو کار به په باهم مشوره باصلاحیت کم سړی چې د هغه انتخاب به کېږي، د مسلمانانو شورا به کینی او د هغې انتخاب به کوي. دا موږ نه منو چې ته به تجویز کوې، په دې باندې اختلاف پیدا شو. د ابوبکر زوی دی رضی الله عنه عبدالرحمن ابن ابي بکر، د عمر زوی دی عبدالله ابن عمر، د زبیر زوی دی عبدالله ابن زبیر، د رسول الله د تره زوی دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم، او د امام د حضرت علی زوی دی حضرت حسین ابن علی. دی په شریکه باندې د ټولو صحابه ټولو خلفاو بچیانو او کبار صحابه کرامو د دې خبرې مخالفت وکړو. چې مخالفت یې وکړو د دې مخالفت په نتیجې کې د خلکو کې جذبات راوچت شو چې به یې موږ هم نه منو. یو لوی افراطفري په ملک کې خوره شو، حتی دا چې د ایران، عراق، حجاز، مکه، مدینه په دې کې یو حکومت جوړ شو، عبدالله ابن زبیر د هغې مشر شو. او شام، فلسطین او دغه علاقې چې دي کوم ته جو دا موږ سعودي عرب د نورې علاقې ورته وایو تبوک، دا علاقې چې دي دا د امیر معاویه د زوی یزید په حکومت کې پاتې شو. تاسو سوچ د ما دې خبرې ته کوئ دوه متوازي حکومتونه جوړ پر دې دوه متوازي حکومتونو کې اوس د دې حکومت یا د هغې حکومت یو به زیر کېږي بل به اوچتېږي، چې یو مضبوط شوی نه بل نه، چې یو خراب شوی نه بل نه مضبوطېږي. څونه عبداللهګان چې د خلفاو بچي چې وو هغه د عبدالله بن زبیر سره او د یزید مخالف، خو د کوفې نه او کوم چې د حضرت علی مرکز و رضی الله عنه د دارالخلافه وه د هغه ځای نه خلکو مسلسل امام حسین ته خطونه راولېږل، جوابونه راولېږل چې ته راشه او موږ د دې کوفې نه د یزید خلاف د بغاوت اعلان کوو. موږ دا نه منو، موږ هم نه منو. نو دا ټول کم عبداللهګان چې راته ما ووایي عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر او عبدالرحمن ابن ابي بکر. عبدالرحمن ابن ابي بکر خو یاره د مسلمانانو په باهمي جنګونو کې نه یم، نه کوم جنګونه، نه کوم اختلافات، بس چې څه کوئ تکې چې کاغه کې کوئ. عبدالله ابن عباس هم دغه شانې خپل علمي په سرګرمو کې لګیا و. عبدالله ابن زبیر د حجازي د دې سلطنت مشر دی. امام حسین ته وویې چې مزه کوپې ته کوپې ته تللو په ځای باندې په دې حجاز کې کېنه خپل قوم دی د خپل قبیله دی ده او د دې نه به د خپل کار چلو. هغه وایي نه زه ملتې زما خبره را لنډوم. نو چې کله د کوفې په طرف باندې ایران عراق طرف ته په سفر روان شو د هغې خلکو باندې د اعتماد په خاطر، نو په لارې چې کله نومې لارې ته ورسېدو خبر ورته راغی چې ستاسو کوم گورنر دی مسلم ابن عقیل، هغه د هغه ځای حکومت هغه وجلی دی، شهید کړی دی. لہذا اوس تاسو هلته تک چې دی دا د خطرې نه خالي نه دی. امام حسین چې کله دا واورېدو نو هغه پوه شو چې اوس زمونږ تک هلته کې پیدا نه کوي، خو د مسلم بچي وو هغوی وایي چې موږ د خپل پلار بدللو. امام حسین دا ګواره نه کړه چې د مسلم د بچو سره بیرته د هغې نه بیرته واپس شي، نو لحاظه روان شو ورسره. او بیا هغه دې ته ورسېدل چې په کوم ځای کې د کربلا په مقام باندې د امام حسین سره د 2 خپلو بچو، ورېرونو، خوریانو، خویندو د هغې سره د 2 کسانو سره شهید شو.
او په داسې انداز باندې شهید شو چې د هغه درد او هغه کرب چې اوس سړی وایي کیدای شي که ما تاسو سره 2 منټ هم د هغې هغه حالات ووي نو کیدای شي تاسو کې به ټول خلک بیا حالت به هم بدلي. نو چې کله د کربلا هغه میدان ګرم شو او په هغې باندې د مسلمانانو دایینه په هغې باندې هغه میدان یخ کړی شو، نو بیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو د هغه وخت د یزید د حکومت مضبوط خو شو، خو د مسلمانانو 2 واضح موقفونه رالل. یو ته به شیعان علي ویل خلکو چې دا د علي پلویان دي، د حسین ابن علي، او یو چې دي نو هغه وروسته بیا خلک په اهل سنت والجماعت باندې یاد کړل. شیعګانو کې د هغې حضرت امام حسین د غم 200 کاله بعد 241 په 61 هجری کې دا کار شوی دی، او په 241 هجری کې یعنی 180 سال بعد 100 کاله بعد 180 کاله بعد خلق را پاسېدل او یو بدعت ایجاد کو، بل ایجاد کو، بل ایجاد کو، سب بدعتونه ایجاد کړل. دې صرف نمونه ویم، تفصیل نه خبره لاړه. یو بدعت دا ایجاد کړ چې رجی موږ به غم کوو. نو غم څه کوو؟ تورې جامې اغوندو، تورې جامې اغوندو او خپل مخونه به وهو، خپل سر به وهو، خپل سینې به وهو. دا زموږ د امام حسین سره ظلم شوی، لهذا هغه مظلوم و موږ ځان په خپله باندې مظلوم کوو. ظالمانو فرض که ظلم پې کړی، موږ به په خپله په خپل ځان ظلم وکړو او دا بشمار کړو چې دا موږ د هغه په غم کې دغه کوو. حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده یاد یې کړئ: لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. هغه سړی ډولې مسلمان نه دی چې هغه په غم کې ګریوان شلی او دغه شانې د ګریوان سره چې کوم دی په مخ باندې راږدي، حلقه و سلقه و خرقه. دا ډولې زما په امت کې نه دی چې یا د سر نه یخته راوباسي، په مخ باندې راایښودي، جامې ګریوانونه شلی. دا ډول د مسلمانانو په سب کې حساب نه دی. نو چې رسول الله د کم کار نه منع وکړه نو هغې خلکو هغه کار په خپل غم رادی کې هغه شروع یوه. دویم یو بدعت یې شروع کړو چې یاره جیا خو به د لوږه وه پکې. نو د لوږې اوس موږ څنګه کوو؟ وایي د لوږې دپاره دی چوري به پخه کړو، دا به تقسیم کړو، پاپړي به پاخه کړو، به تقسیم کړو. نو اوس چې کله دا ورځې راشي نو چوري شروع کړي، پاپړي شروع کړي، یو خوا بل خوا تقسیمول شروع کړي. ښه نو دا خو به تږي په دغه وخت کې ځکه چې ډېر په ظلم باندې وجل شوي دي. نو یاره د دې تندې نه د خلاصي لپاره راځئ شربتونه جوړ کړي او په هغه چوکۍ کېده او په هغه چوکۍ کې د سبیلونه لګوي. خاص په یوه ورځ باندې، په کومه ورځ چې امام حسین شهید شوی په هغه ورځ باندې سبیلونه ولګوي. جامې تورې کړي، وایي یاره تورې جامې. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غله لاړو، خلکو جنازه وه، نو په جنازې کې هغه سړی معتبر نو خلکو خپل کمیسونه ایستلي وو. من کمیس اغوندو، هغوی به څادر په سر وو. نو څادر یې لرې کړی و، یو قسم داسې سرتور یا لغړ به ورته ووایو را روانو پرې. وایي ښه نو داسې دي. وایي دا چې دا سړی زموږ د قبیلې مشر و، ډېر محترم سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي په تاسو کې دا جاهلیت چا ایښودی دی؟ تاسو د پیغمبر په موجودګۍ کې تاسو د اوسه پورې د دې جاهلیت نه خلاص نه شوئ. خلکو زر زر خپل څادرونه په ځان باندې راواچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې غمرازیانو خو داسې انداز باندې منع کړې ده چې بالکل لیس منا من ضرب الخدود، لیس منا من شق الجیوب، وليس منا من دعا بدعوى الجاهلیه. خو په من کې هغه رسمونه رواجونه چې دي نو زموږ دغې ورونو په من کې راوستل او داسې راوستل چې اوس یې د خپل مذهب حصه ګرځولې ده. او زمونږ مسلمانان هم چې دا کم اهل سنت والجماعت دي، دی هم اکثر په هغې شوقونو کې لګیا او اکثر د ځوانانو تاسو که تورې جامې اغوستې کېدای شي نه وي، خو زموږ د اوسني ځوانان چې دي دی هم اکثر لاسو ته بنګړي واچوي په دې ورځو کې، تور بنګړي او تورې جامې واغوندي. یار دا موږ د امام حسین سره زه ستاسو نه یو تپوس کوم، آخري تپوس، آخري بس خبره ختم. امام حسین خو د یزید خلاف جنگ کاو په یوه وجه چې امام حسین وی یزید حکمرانی ټیک نه ده او یزید په خپله د حکمرانی اهل هم نه دی. دوه سببو: د ده طریقه انتخاب هم ټیک نه ده، نمبر 1. نمبر 2 دا په 62-63 باندې برابر هم نه دی، لهذا موږ یې نه منو. نو هغه ولګېد، دی مړ کړ چې مړی کو سره د خپل خاندان نه. نو زما ستا دپاره خو د امام حسین د سبق نه دا و، د شهادت نه، چې موږ او تاسو دا ووایو چې موږ به د هر ظالم جابر مخې ته داسې ودرېږو لکه امام حسین چې ولاړو. اوس تاسو سوچ کوئ د امام حسین چې کله په یزید باندې دغه کو د نه منلو د صلاحیت پکې نشته، نو یو الزام پیدا و چې دی په شرابو کې ککړ دی، یو پیدا و چې یاره دی چې کوم دی نو داسې خلکو سره ناس پاس دی چې هغه د مسلمانانو سره نه ښایېږي. نو موږ او تاسو خپل ځان ته راولو، موږ او تاسو شرابیانو ملګرتیا کوو که نه کوو؟
د هغې بدعمله خلکو سره ناسته پاسته کوو که نه کوو خپل لیډر زندهباد مردباد هغې خلکو ته وایو که نه وایو نو په کار ده چې په موږ کې د امام حسین هغه رسمونه راولو نو د امام حسین رسم خدا و چې اسلام زنده ہوتا ہے هر کربلا کے بعد نو موږ او تاسو له پکار دی چې موږ او تاسو چې کلم د دین په حوالې باندې څه خبره کوو د دین په حوالې باندې د اسلام په حوالې باندې چېرته څه داسې قدم اخلو چې اول له قرآن نه د حدیث نه د سیرت نبوي نه د هغې نه د خپل ځان دپاره راهنمایي والو هسې د فیسبوک په چغو باندې او دغه شانې د مختلفو رسمونو رواجونو د خوندونو په وجه باندې د هغې نه د خوند اخیستو په دی قرآن او حدیث ته رجوع وکړو الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ د امام حسین په لار باندې د هر ظالم او د جابر مخې ته د ودرېدو توفیق دې موږ له الله راکړي او د خپل ملک دپاره به دعا کوو د ځان دپاره به هم دعا کوو الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الله د کربلا شهیدان چې څومره وو الله تبارک وتعالی ته دغه شهیدانو د یینې په برکت باندې الله تعالی دې دور مسلمانانو مظلومانو له الله تعالی اواز ولا ورکړي قوت ولا ورکړي طاقت ولا ورکړي اتحاد او وحدت ولا ورکړي الله د هر ظالم مخې ته د ودرېدو توفیق مسلمانانو له ورکړي الله په مسلمانانو چې په دې وخت کې کومه بده ورځ ده د هغې یوې کربلا په بدلې کې بلا کربلاګانې په دې وخت کې د فلسطین په خاوره باندې دي الله د دې کربلا د ظالمان چې دي د دې د لاسونه ونیسي الله په دې باندې خپل زور او قهر ور باندې مسلط کړي الله مونږ د هغې د مسلمانانو د هغې د ظالمانو د پنجې نه آزاد کړي یا الله د مونږ د مسلمانانو چې څومره دي الله چې مشکلات دي د مشکلات حل کا الله د قرضو د بوجون نه آزاد کا الله په دې ملک کې چې کوم عدم استحکام دی الله د مونږ په دې ملک کې استحکام راوله الله د مونږ د ملک مضبوط کا الله د مسلمانانو ټول دنیا ملکونه چې دي په اتحاد او اتفاق کا الله قرآن او حدیث لار باندې مونږ روان کا د بيدینه نه مونږ وساته الله ستاسو د قرآن او د حدیث په لار باندې د مونږ راتلو توفیق مونږ لراکم دی وخت چې په دې مخ کې روانه مې هفته کې ډېر کسان وفات شو نن دلته یو بل مرګره او صاحبزاده په نوم باندې هغه وفات شوی ټول مسلمانانو په دعا کې یاد کړه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منا والاموات اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره